السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال دپاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړې په صحت په برابر یې. الله جل شانه د دنیا او آخرت ټول خوشحالی نصیب کا. محترمو، نن ز تاسو سره د یو نوی وظیفې سره حاضر یم. محترمو، دا وظیفه د څه دپاره ده؟ دا وظیفه د ډیره طاقتوره وظیفه ده، مجربه ازمایلی شوې وظیفه ده. د سورة المزمل یعنی د قرآن پاک د 29 یعنی 29 فاری یو صورت ته چې ډیر برکت والا صورت ته، د هغې ډیره برکتی وظیفه ده. دا وظیفه محترمو د څه دپاره ده؟ محترمو د چا څه قسمه حاجات وي، څه قسمه مشکلات وي. دا مشکلات د نوکری وي، یعنی نوکری ورته نه ملاویږي. محترمو، یا د رشتې وي، رشته ورته نه ملاویږي. د سمون د جوړه رشته ورته نه ملاویږي. محترمو، یا د واده د فاروي، یعنی د یو کس واده تیار دی لیکن ډیر غټ رکاوټونه مشکلات ورته راځي. د هغې دپاره هم دا ډیره لازمي او ډیره مجربه وظیفه ده. محترمو، یو انسان دی، هغه د ډیر وخت نه بیمار دی او د بیماری فتح نه لګي، علاجونه ډیر وکړو لیکن هغه ته شفا د هغه مرض نه نصیب کیږي. نو محترمو، دا وظیفه د هغه بیماری د پاره د شفا کېدو د پاره، صحت یاب کېدو د پاره هم ډیره لازمي ده. محترمو، یو انسان دی، د هغه اولاد بیخي نشته دی، د هغې د پاره دا ډیره مجربه او ازمایلی شوې وظیفه ده. محترمو، یو انسان دی، د هغه نارینه اولاد نشته، اولاد شته لیکن نارینه اولاد نشته. د هغې دپاره دا وظیفه ډیره مجربه او طاقتوره وظیفه ده. محترمو، دا به کله اثر کوي، دا وظایف چې منګه د څو خبرو خیال وساتو. محترمو، اولنۍ خبره خدا ده چې منګه د 15 وخته د فرض مونځ د پابندۍ سره اهتمام شروع کړو. نو زمونږ دعاګانې، زمونږ وظایف زمونږ په خبرو کې په ټول کې به اثر وي. الله جل شانه به زمونږ هر قسم حاجات دا پوره کوي، مشکلات هم حل کوي، مصیبتونه، تکلیفونه او پریشانی به زمونږ نه ختموي. دویمه دا محترمو چې مونږه حلال رزق دا خورو، چې زمونږ په خېټه کې، زمونږ په بدن کې حلال رزق وي. نو الله جل شانه به زمونږ دعاګانې او وظایف خامخا قبلوي. محترمو، یو دا ده چې منګه د پردي حق نه ځان وساتو، د چا حق ذبح نه کړو، د چا حق قبض نه کړو، د چا په حق باندې ډاکه وانه چوو. دا محترمو، دا خبرې ساتل دا لازمي دي د دې وظیفې سره. محترمو، راځو وظیفې طرف ته. وظیفه 3 ځله یعنی 3 ورځې کول دي. د وظیفې اسانه طریقه دا ده محترمو چې په اودس کې به وظیفه کول وي. اول با درود پاک په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې 3 ځله ویل دي. د مانځه والا درود پاک یعنی درود ابراهیمی چې کوم ته ویل کېږي، دغه به 3 ځله ووایو. بیا به محترمو سورة المزمل چې کوم وخت تاسو ته فارغه وي، په توجه او په دهان سره سورة مزمل دا به 41 مرتبه یعنی 140 کرته 140 ځله دا به ووایو. چې کله دا صورت 140 ځله برابر شي، محترمو بیا به د ښی لاس دا ګوتې دا به بند کو، یعنی موټی به تساس کو. بیا به محترمو بسم الله الرحمن الرحیم سورة الفاتحه دا به 11 ځله یعنی 11 مرتبه ووایو. او بیا به د ګس لاس دا ګوتې را بند کو، د ګس لاس ته به موټی احساس کو. محترمو، دا به بند نیولی وي. بیا به د هغې نه وروستو 3 ځله درود ابراهیمی یعنی د مانځه والا درود شریف به ووایو.
د هغې نه پس به دا سورت چې ویلې وي او دا سورت الفاتحه دا په دې دواړو لاسونو باندې شف کړو او سورت دا درود شریف هم پې شف کړو. بیا به د هغې نه پس د خپلو حاجاتو دپاره د مشکلاتو دپاره د الله جل شانه نه د الله جل شانه په دربار کې په ډېره عاجزۍ او په توجه سره د زړه په توجه سره په دهان سره به دعاګانې وغواړو. او محترمو دا ختم به مونږه 3 ورځې مسلسل کوو او دا څنګه عمل چې می بیان کو څنګه می وظیفه بیان کړله دقسې به 3 ورځې دا ختم کول وي. نو محترم الله جل شانه به زمونږ ټول مشکلات هم حل کوي، حاجات بم پورا کوي، د خپل خزانو د غیبونه او پریشانۍ بم ختموي. د چا اولاد نشته هغوی له به الله جل شانه نه قبل صالح اولاد ورکوي. د چا نارینه اولاد نشته الله جل شانه نه به دعا کوي او د دې وظیفې نه پس الله جل شانه باندې کمله صالحه قرآن خانه نارینه اولاد به ورکوي. محترم دا وظیفه د ثواب په نیت باندې په خپله هم وکړو او د نورو خویندو ورونو بیګانو سره هم د ثواب په نیت باندې شیر کو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.